الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هذا سورة بقرة آيات كريمة ده دې آیات نمخ کې الله پاک د انفاق فی سبیل الله بیان کړی دی، یعنی د الله په لاره کې خپل مال خرج کول او د هغې فایدې هم الله بیان کړي او د هغې اجر یې بیان کړی دی. او د دې آیاتونو نه وروستو به یو اوږد آیات راځي د قرآن مجید. هغه آیات کې الله پاک د جایز او د حلال کاروبار او تجارت حوالې سره بیان کړی. دې یو څو آیاتونو کې الله پاک د ناجایزې ګټې د حرامې ګټې او د ناجایز کاروبار باره کې بیان لکه څنګه چې د مسلمان د بدن او د اعمال او عبادات پاک پکار دي، دغه رنګې د مال هم پاک پکار دی، د خوراک هم پاک پکار دی، د اغوستل هم پاک پکار دی. مسلمان دا به ناپاکه دي، د مسلمان مال به ناپاکه دي، دی به خبیث ني، دی به طیب وي. دکه بار بار قرآن مجید کې الله پاک د دې خبرې ذکر کړی دی او حکم یې کړی دی. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. اے ایمان والو هغه څه خورئ چې کوم ما تاسو له پاک درکړي، پاک چې ظاهري هم پاکي ګندني او باطني هم پاکي حلال وي حرام وي. لکه د حرام په وجه باندې
الله پاک د دې بنده یو عبادت او بندګي نه قبلوي د هرې بندګۍ دپاره حلال خوراک حلال جامه او حلال ځای چې په هغې باندې ته عبادت کې دا ورله شرط دی د په هره بندګۍ کې د دې خبرې خیال د ساتلو څرنګه چې مونځ په حرام ځای کې نه کېږي په حرامو کپړو باندې نه کېږي حرام خوراک سره نه کېږي دا څرنګه روجه چې ده دا به په حلال خوراک باندې نیسي او په حلال خوراک باندې به دا روجه ماتوي زکات دا به د حلال مال نه ورکې د حرام مال نه هر څومره زکات چې ته ادا کړې او په هغې باندې ستا دا مال پاکېږي نه او تا ته په دغه زکات باندې اجر او ثواب نه میلاوي حج چې دی دا په حلالو باندې پکار دی حرامو باندې حج کول دا که هر څومره ته هلته احرامونه وتړې او هر څومره طوافونه وکړي او هر څومره هلته کعبې ته مخامخ کښېنې او دعاګانې وغواړې خو چې په حرام مال باندې تلې دا حج الله ته قبول نه دی بلکې الټه د دغه حج سزا به تاته میلاوي دې آیاتونو کې الله د یو حرام کاروبار باره کې بیان کوي ته ربا وایي ربا پښتو او اردو کې ورته موږ سود وایي الله دې لومړني آیات کې د سود والو سزا بیان الله فرمایي الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس هغه خلق چې هغوی سود خوري دوی به د قبرونو نه رافاسي مګر په داسې حالت کې به رافاسي څنګه چې هغه کس چې هغه باندې میرګي او شیطانان او پیریان راغلي او هغه لغړېږي را لغړېږي په خاورو او په ځمکه باندې کله یو ځای وغورځوي دا پیریان او کله بل ځای وغورځوي میرګو چفه پرې راغلې ده کله یو طرف ته وغورځېږي او کله بل طرف ته وغورځېږي الله فرمایي داسې بدحالۍ کې به دی د قبر نه راوځي او د حشر هغه به داسې بد حال کې کېږي کم کس چې هغه سود خوري الله فرمایي دا په دې وجه چې دوی به دا خبره کوله چې انما البیع مثل الربا بېشکه دا تجارت او اخیستل خرڅول خو همداسې دي لکه سود واحل الله البيع وحرم الربا او الله تجارت اخیستل او خرڅول حلال کړي دي او سود حرام کړی دی یعنی دوی به دا یو خبره کوله چې یو کاروباري سړی یو دکاندار یو تاجر هغه خو یو څیز په 10 روپۍ واخلي او بیا یې په 11 روپۍ خرڅوي هغه هم دې کې ګټه او سود والا هغه یو سړي له 10 روپۍ ورکوي او بیا ورته وایي 11 او 12 به راکړي سل بنیادی خبره ده چې روپۍ په روپۍ باندې زیاتول دا سود او د سود بیاګانې ډېرې زیاتې دي د حدیثو کتابونو کې او د فقه کتابونو کې کتاب البیوع یعنې د اخیستلو او د خرڅولو د دې چې کوم باب دی او کتاب دی
کې ډېرې بیاګانې داسې دي چې هغه حرامې دي، هغه د سود دي، او د هغې ذکر نبي کریم صلی الله علیه وسلم کړی دی. ځکه عمر رضی الله تعالی عنه هغه به دا فرمایل چې زمونږ بازارونو کې د هغه څوک کاروبار نه کوي چې هغه ته د کاروبار علم نه وي. ځکه ډېر ځلې دی به وایي دا زه حلال کاروبار کوم، جایز کاروبار کوم، او دی به په خپله هم سود کې مبتلا وي او نور خلک به هم ځان سره سود کې مبتلا وي. یو څو کلونه مخکې دا د مضاربې په نوم باندې یو کاروبار شروع شو او خلکو ته به ویلې 1,00,000 روپۍ راکړه او تا ته به د 1,00,000 پسې 15,000 یا 10,000 روپۍ میلاوي، او دینداره خلک ورپکې ملوث کړل، عالمان، مفتیان، دا خلک ورپکې ملوث شو. خلکو نه یې روپۍ واخیستې په کروړونو او په اربونو روپۍ، او ویل موږ نه پې کاروبار کوو. کاروبار یې معلوم نه و چې څه کاروبار کوي، او دې لپاره به حضراتو فتوې م ورکولې، ویل دا خو دا کار دی، داسې جایز دی، داسې جایز دی، یعنې هغه بیا ورله کتلې که نه لارې مارې. هغه ټولې روپۍ هغه ګیم چې چا جوړ کړی و دا څه هغوی لاړې تښتولې، او دلته چا زنانه وه د غوږونو والۍ خرڅولې، ویل دا زما روپۍ هم پکې ورکړه، او چا به ورله کورونه خرڅول، ویل دا خو مزې دي. ځکه د حرام څیز دپاره، د حرام کاروبار دپاره او د حرامې ګټې دپاره دلیلونه جوړول نه دي، سیده خبره کول. ځکه نبي کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الحرام بین والحلال بین، حرام هم ښکاره دي او حلال هم ښکاره دي، هغه الله ذکر کړی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سود حوالې سره دا فرمایي چې د سود څه د پاسه 10 ګناهونه دي، 10 ګناهونه څه د پاسه. ایسرها، په دې ټولو کې آسانه ګناه د سود هغه دا ده ان یزني الرجل بامه، چې یو سړی د خپلې مور سره بدکاري وکړي. دا څومره سخته سزا ده. یو حدیث کې راغلی چې لعن الله آکل الربا ومؤکلها، الله لعنت دی، الله د رحمت نه لرې دی هغه سړی چې هغه په خپله سود خوري یا دی دا سود په بل باندې خوري، او د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې هغه د سود په کاروبار کې او د سود په یو معامله کې دی ګواه جوړېږي چې زه یې ګواهي کوم. یعنې ستا مې ولیکه د سودي کاروبار، پای کې ګواه پکار یو سړی پکې ګواه شو. څومره چې دا د سود ورکوونکی ګناهګار دی او دا اخیستونکی ګناهګار دی، دا څرنګه کې دا ګواهي کوونکی هم هغه څرنګه ګناهګار. وکاتبه، کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی لیکونکی چې کوم ولله لیکل کوي دی هم د دغه سودخور ورته ګناهګار دی. او هغه کس چې هغه ورله منځ کې خبره وکړله
خبره ورله راسازه د سود د ورکوونکي او د اغوستونکي منځ کې خبره سازه دا عمده قرنګي سودخور دی څنګه چې دا سود ورکوونکی دی یا دا سود اغوستونکی دی یو حدیث کې راغلی دی چې د سود په یو معامله کې 12 کسان یو شان ګناهګار دي پای کې دا غوا او لیکونکي او خبره جوړونکي تر دې پورې حدیث کې راغلی اسی یو سړی په لاره تېرېده او راغی د دوی په دې منځ کې کېناست د دوی په دغه مجلس کې کېناست دی هم ورسره ګناهګار الله رب العالمین د دې آیات نه وروسته فرمایي فمن جاءه موعظة من ربه چاته چې نصیحت راغې د رب د طرفنا مثال طور دا یو مثال ده ما تاسو ته دا وویل چې د قرآن دا آیاتونه وایي چې سود حرام دی د سود دا طریقې دي دا تاسو واورېده په دې تاسو پوه شئ چې سود حرام دی او سود په ګناهونو کې الله رب العالمین ته دومره ناخوښه ګناه ده چې د مونځ پرېښودونکي ته الله دا نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه فأذنوا بحرب من الله ورسوله روژه چې خوري هغه ته الله دا نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه قتل والا ته نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه زنا والا ته نه دي ویلي چې زما جنګ ته تیار شه د یو ګناه والا ته الله رب العالمین دا دمکی نه ده ورکړې چې زما جنګ ته زما د رسول جنګ ته تیار شه سوا د سود والا چې د سود والا ته دا ویلي دي چې فأذنوا بحرب من الله ورسوله د الله او د الله د رسول د جنګ اعلان واورئ دا خبره تا واورېدې او بیا هم یو سړی داسې باوجود د دې چې په دې پوهېږي چې دا زه سود کوم او بیا هم سود کوي یو خو چېرته داسې دی چې داسې یو ځای کې اوسي چې هغه دومره جاهل او ناپوهه دی چې په دې هم نه پوهېږي چې حلال کاروبار څه دی او حرام څه دی سودي کاروبار څه دی او بې سوده څه دی نن سبا خو د دې خبرې څه عذر نه دی پاتې الله فرمائی د دې د پاسې هم کوي الله فرمائی فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون دا د سود والا چې دي دا د اور والا دا د دوزخ والا دي او دوی په دې دوزخ کې همیشه وي الله فرمائی یو سړی دی سودي کاروبار یې کو نصیحت یې د چا واورېده قرآن یې واورېد حدیث یې واورېدل یو عالم نه خبره واورېده او دی په دې خپله کاروبار باندې پښیمانتیا ښکاره کړه او توبې ویسته نو الله فرمایي بیا د هغې طریقه دا ده چې فله ما سلف ده له هغه څه دي چې کوم څه د قرض ورکړي دي د سود نه توبه دې ته نه وایي چې به دا څه مې کړي دي به دا دې راکړي او نوره مې په نسوه او توبه ده غوږونه راونیسي نه نه الله فرمایي 1,00,000 روپۍ دې چاله ورکړي دي چې کمې دې ورکړي دي هماغه به ترې نه واخلي هغې پسې به ترې نه هغه نور چې کوم بچي پیدا کړي او بچي راوړي هغه به ترې نه اخلي دا د سود نه توبه ده د یو ګناه نه توبه دې ته وایي چې اول به هغه ګناه به پرېږدو نو بیا به ووایي چې یا الله توبه داسې نه ده چې ته دا ګناه به جاري ساتم او یا استغفار توبه استغفار توبه دا توبه نه ده دا خو ته یخادعون الله والذین آمنوا دا خو ته الله داسې دوکه ورکړي او ایمان والاو له دوکه ورکړي ځکه
دا موږ او تاسو وایو چې د حرام مزه چې دی که نه دا ډېر لنډ دی که نه نازکې ختمېږي ډېر څه او د حلالو مزې او تار چې دی دا مضبوطي دا اوږدي د ډېر وخت دپاره کار الله دا جمله په دې آیات کې يمحق الله الربا ويربي الصدقات الله پاک سود ختمي سود بے برکته کوي او صدقې چې دي هغه زیاتوي کې برکت پیدا کوي الله پاک او دې معاشره کې موږ تاسو ګورو د سود والا ژوند چې دی دا به په اطمینان ني دا به مطمئن ني دی به پریشانه هر وخت دا به هر وخت پریشان ځکه چې الله یو څیز باندې خفه کېږي او د الله جنګ ته ته تیارېږي نو الله سره جنګ څنګه کېږي ځکه عزتمندو ورونو موږ او تاسو د دې خبرې شکایت کوو چې ګراني ده او بې برکتي ده او دا ده او دا ده په دې ځان پوه کوي چې موږ او تاسو او زموږ او ستاسو د حکومت دې کې سودي نظام دی سودي نظام تاسو دا اوس ګورئ نه دا IMF چې کمې قرضې موږ له راکوي ولې دا څه د خدای د رضا دپاره راکوي دا یهود او نصارا دا قرضونه موږ له د دې دپاره راکوي چې زموږ آخرت کې ښه شي څه قرض حسنه خو نه راکوي یو لوی لیست د شرطونو یو ته کېښود دا به کوئ دا ټکس به لګوئ دا ټکس به لګوئ دا چې دا ټولې مطالبې کله زموږ پوره کوي نو بیا به له قرضه درکړو او قرضه خو هسې نه د دغې قرضې ګټه به راکوئ نو څومره زموږ او ستاسو په دې ملک کې تېره ورځ دا یو دغه اسمبلی کې وشوه دې بجټ کې د سود شرح چې ده هغه 22% ته ورسوه 22% بنگلادیش کې زما په خیال باندې 2% انډیا کې 3 یا 5% اوس ما نه یاد سے نور ملکونو کې نو چېرته هغه موازنه د دې سره وکړئ 22% او دا قرضې اخلي دوی د څه لپاره زموږ د حکومت دا قرضې څه له اخلي دې له اخلي چې ما تاله به سړک سره دې له اخلي چې ما تا ته به پاکې اوبه راکړي یا فی د عوامو خدمت وکړي دا قرضې دوی د خپلو عیاشو لپاره خپلې عیاشۍ پې کوي د دوی بچي پې عیاشۍ کوي او زور یې د عوامو بچي له راځي مزدور دیاړیمه 800 روپۍ د ورځې اخلي خو هله ځان له دوی کې هغې کې دوی د هغې نه ټکس اخلي ټکس ترې نه کټ کوي او په خپله دوی د اربونو مالکان دې ټکس نه ورکوي اختر خلک په خپل ملک کې تېروي زما ستا د ملک بادشاهان تلي بهر دوبۍ کې ناست دي وایي اختر منګ هلته تېر او دا عیاشۍ او حرامخورۍ ځان ته په دې باندې حلالوي چې د اسمبلۍ ټول ارکان حج ته لاړ شئ په سرکاري دغه باندې ده سرکاري خرچو باندې ولې دا حج به وشي څه دا چېرته تا ګټلي روپۍ دي چې ته پې حج کوې تا پې ګېډې کړې ده څه یا سرکاري خزانې نه د اسمبلۍ ممبران او د سنټ ممبران او وزیران او ټول دا لاړ شئ هلته دعا وغواړئ چې دا ملک ښه شي ملک به څنګه ښه شي اربونه روپۍ په دې حج باندې لګي دا دلته به د عوامو ولګوئ په حج څه کوئ حج په خپلو حلالو روپو وکړئ او چې الله د باندې نه دی فرض کړی مې کوه ځکه عزتمندو ورونو هغه وخت کې به موږ او تاسو کېږو چې کله د الله د دې جنګ نه راوځو د الله د دې جنګ چې څو د الله د دې جنګ نه راوځو هغه فورې موږ او تاسو پریشانه یو مهنګایي نه وم بې برکتۍ نه وم
او دا ټولې پریشانۍ به یې بدامني به یې دلته بدامني به یې امن به یې بې انصافي به یې انصاف بني ځکه موږ او تاسو دې لعنت کې مبتلا یو انفرادي سود هم پرېښودل پکار دي او اجتماعي سود هم پرېښودل پکار دي اجتماعي دغه سود دی چې دا کم ملکي سطح باندې کېږي انفرادي دا دی چې موږ یو سړی کلي کې که نه اکثر موږ او تاسو وایو یاره فلان کې سړی سود کوي د سره قرباني نه ده پکار د سره قرباني نه نیسو دی سود کوي سب کې ورسره خوا کې نه ودرېږو ځکه دی سود کوي ٹھیک ده نو دا چې دا په ارګونو روپو سود کوي او هغه موږ او تاسو خپل مشران جوړ کړو دی بس موږ به ټیکسونه کوو تاسو سود هم کوئ او عیاشۍ هم کوئ او هر څه کوئ او دا یو پوره اجازت دا دوی ته ورکړی دی که ملکونه دې سره ترقي نه کوي اخري خبره ده اخري عربو ملکونه چې دي هغوی له موږ ولې مزدورۍ له ځو هلته څه شی دی هلته یې کې یو تیر دي اوس سود پکې نشته دی الله وله برکت ورکړی دی موږ سره هر څه دي هر ډېر څیزونه دي را سره او دلته سود کوو د الله مقابله کوو الله دې څیزونو کې برکت نه بلکې بې برکته پیدا کړي دي هر سړی په دې کې دی چې نشته الله دې زموږ او ستاسو په حال باندې او الله دې زموږ او ستاسو د دې ملک حال اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم جلت نور الله صلى الله عليه وسلم وصلى الله عليه وسلم